چې د سحر سنت دی نوی کړي او د سحر جمع ولاړ وي نو آیا ته به اول سنت کوي د هغې نه پس به په جمع کې شاملېږي که نه سنت به پرېږدي او فوري به په جمع کې شاملېږي یوه را سره جي نن دا مسله وپېژنئ دویمه را سره دا مسله وپېژنئ چې د سحر د جمع نه وړاندې د چا نه سنت پاتې شو نو آیا دا سنت په جمع پسې فوري د نور خطو نه مخکې په جمع پسې دا سنت کولی شي که نه دغه ټایم به نه کوي چې نور وخیږي بیا به یې کوي چا نه د سحر سنت پاتې شو که نه د جمع نه وړاندې نو جمع پسې فوري بعد چې کوم دی د نفلو او د سنتو کولو اجازت دا نشته دی جی ښه دا په احادیثو مبارکو سره دا هم څه دي دا ثابت دي لکه د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح چې نبی علیہ السلام د سحر د مونځ نه بعد د مونځ نه څه کړی دا منع کړی دا چې دغه ټیم کې څوک سنت کوي یا نفل کوي نو د دې نه څه کړی دا منع کړی حتی تطلع الشمس تر دې چې نور وخیږي نو به اجازه شته و بعد العصر او دغه شان د مازیګر د جمع نه بعد د نفل او د سنتو نه منع کړی دا حتی تغرب الشمس تر دې چې نور څه شي دا ډوب شي د نور پریوزي نو به د نفل او د سنتو کولو سي دا به اجازه دي نو دی باره کې تقریبا د 10 صحابو نه احادیث را نقل دي چې د سحر جمع پسې د نور خطو پورې نفل او سنت نه کیږي نه دي پکار او د مازیګر جمع پسې د ماښام نور پریوتو پورې نفل او سنت نشته د 10 صحابو نه دا احادیث را نقل دي د دې د وجه نه محققین علما لکه جلال الدین سیوطی صاحب غوندې خلک هغوی دا وایي چې دا احادیث چې کوم دي دا تواتر ته رسیدلي دا متواتر احادیث دي نو دې نه موږ ته پته ولګېده د صحابو د احادیثو د روایاتو نه نبی علیه السلام مبارک په صفا حدیث مبارک د بخاری شریف او د مسلم شریف روایت دی چې ابو هريره صاحب وایي چې نبی علیه السلام منع کړی د سحر د مونځ نه پس چې کوم د نور خطو پورې د نفل یا د سنتونه او دغه شان د مازیګر د مونځ نه پس یې څه کړی ده منع کړی ده نو دا د صحابه کرامو نه موږ ته هم ثابت شو د نبی علیه السلام مبارک نه موږ ته هم څه شو دا ثابت شو اوس دې خبره تراشه جی دلته یو حدیث مبارک بعضی کسان پیش کوي هغه حدیث مبارک داسې دی چې نبی رسول الله فرمایي چې کله فرض ودرېږي کنه نو بیا به بل مونځ نه کوي یعنی په فرضو کې به شاملېږي بل مونځ بیا کول نه دی پکار په فرضو کې بس کېږي دا به شاملېږي نو دلته ګوره جی دلته علما دا وایي چې د صحابه کرامو عمل ته مونږ وکړه کنه نو اکثر صحابه کرام چې کوم دي هغه جمع ولاړه ونه هغه سنت سری دا کړی دي نو چې د صحابه عمل ته مونږ وکړو نو د صحابي عمل خو د حدیث خلاف نشي کېدی ما تاسو کې چې سور له سوکاله بعد مونږ په حدیث عمل کوو په هغه وخت کې به صحابه عمل نه کوو نو د صحابو عمل ته چې وګوري کنه نو د صحابو عمل دا دی چې جمع ولاړم د نو هغه سنت کړی د هغه نه پس په جمع کې شامل شوی او تا نه جمع زیاده خطر در سره نو به سنت پرېدا خو جمع پسې بعد بعضی کس پاس یو سنت راګرځي نو دغه ټیم به نه راګرځي چې کله نور اوخی جنو به سنت سکه د زوال د ټیم نه مخکې راوګرځو کدي راونه ګرځول به سنت قضا نشته په خبر باندې پوښوي نو تاکید او اهمیت مې درته سنت بیان کو مسله مې درته هم بیان کړله دغه حدیث مبارک چې کم دی نو به علماء چې صحابو عمل تو کته دغه حدیث ته وکړو نو مختلفي معنی او جوابونه دغه حدیث کړی دي خو یو دا کړی دی چې د دینه مراد دار چې د جمع په سب کې به سنت ته نه ودرېږي چې کوم ځکه جمع ولاړه ده کنه نو جمع والا فرض مستکسان ولاړ دي نو په سب کې به سنت ته نه ودرېږي دا سنت بیان کیږي ته به دا غینه کم از کم نور هیڅ د پناه ځای نشته نو ته به دا سب نه روسته سو چې ستاسو د امام په منځ کې دا سب چې کوم دی دا پناه ده نو ته به د قضیه کې سو کې سنت به ادا کی او زما محترم ورونو په دې کې ډیر تفصیل دی او ډیر ګڼ روایت دي خو د وخت کوتاهی په وجه او به دا کلیپ په تاسو باندې بوج جوړیږي او دومره اوږده خبره اورېدې نشي نو ما دا ډیر زیات اختصار نه کار واغستو لہذا تاسو په دې مسله باندې په خپل امزان پی کوي او د مرګرو سره شیر کوي اکثر مرګري دا تاسو نه کوي او بار بار کوي نو لہذا چې دوی په دې مسله پوښي وصلی الله علی النبی